صلی الله علیه وسلم د داسې مجلس د نیک مجلس او د بد مجلس مثال ورکوي او فرمایي وای د نیک مجلس او د نیک ملګري مثال په شان د عطر فروش کې څوک عطر خرڅوي او چې کم کس عطر خرڅوي او د عطر دکان ته یو کس لاړو نو لومبی خو دا چې دی بدن له خوشبو والي او خوشبو ډېر ښه شیز دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام هم وایي زما خوشبو ډېره خوښه ده عطر مې ډېر خوښ دی نو دی به ځان له والي بیا وایي که دی ځان له نه والي دی هلته کې لږ ودرېده دوکاندار کاکا به والا لږ ورته کې راواخلو ده ته به یې ولګوه او دا د هغوی عادت دی چې څوک هم لاړ شي او د خوشبو دوکان ته هغه والا لږ لګوي او وجه دا وي کینی شي د کاکا عطر خوښ شي زما نه والي او دی ورسره وایي که دی ځان له وانلي یا له دوکاندار ورنه کي نو درېیمه خبره دا ده چې 3-4-5 منټه دی داسې ځای کې پاتې شو چې چاپېره نه قسمه قسم خوشبویه راځي نو د نیک مجلس او د نیک ملګري مثال هم دغه شانته دی دی چې چا سره ناست پاست دی هغوی چې چا سره کښېني چې د لمونځ وخت راځي نو هغوی به ورته وایي راورې راځه چې لمونځ ته ځو دی به ورسره خامخا راپاسي ولې ملګری دی مجلس دی یو که هغوی که دی د ګناه یو خبره کوي هغوی به ورله مخه وایي دا مه کوه بچې دا مه کوه وروره زه په تا خفه یم دا ګناه ده دا غلط دي دا ناجایز دي او فرمایي وایي که هېڅ هم ونه شي که دی مثال یو غلط کار کوي هغه یې منع هم نه کړي هېڅ هم ونه شي نه څوک د دین د شرعي مسلې تپوس هم ونه شي نو وایي کم از کم 4-5 منټې په داسې ځای کې تېر کړه چې هلته ګناه نه وه هلته کې ګناه نه وه هلته کې د قبر آخرت غم او درد او د بد ملګري او د بد مجلس مثال په شان د لوهار د بټۍ دی چې کم کس هلته کې ورشي نو یا خو به داسې وشي چې سکروټ که به راوالوځي او د ده کپړې به وسوځي او یا به داسې څه وشي دی چې کم ځای کې ناست هم دی که سکروټ که راوالوځي ده ته څه نقصان راونه رسي لوګی را نشي ده ته نو کم از کم دی چې کم ځای کې د 3-4 منټه تېر کړه نو هغه ځای کې لوګی دی سترګې به مخي او د هغه ځای نه به راپاسي وایي د بد مجلس او د بد ملګري مثال هم دغه شان دی که ته ځان ته ډېر ښه وایې او ځان ته ډېر دیندار او نیک وایې خو چې ستا ناسته پاسته او ستا مجلسونه د داسې خلکو سره دي نو که یو ورځ ځان وساتې په دویمه ورځ به ورسره ورو به ورسره عادت شي نو ما او تا به مجالس د داسې خلکو سره ناسته پاسته زمونږ کوو چې په هغې په وجه موږ ته قبر او آخرت یادېږي لږ خپل ګریوان کې د دې خبرې سوچ وکړو چې آیا کم مجلس چې داسې وي چې په هغې کې د قبر او آخرت خبرې وي په هغې کې وعظ او نصیحت وي په هغې کې د جنت او د جهنم خبرې وي هغه مجالسو له موږ څومره ځای ورکوو څومره ورته کښېنو هغه که موږ اواز واورو نو چې اعلان وشي چې یو 2-3 منټه کښېني یو ملګری به خبره کوي نو اعلان لا ختم شوي نه وي خبره د هغه په خوله کې وي او موږ د پیزار په ځای کې یو چې ولې کفار نه شو او که دا د دې په مقابله کې هغه مجالس وي چې په هغې کې ګناه وي په هغې کې د قبر آخر غم او درد نه وي په هغې کې ملایاني وي نو هغه مجالسو له موږ څومره ټایم ورکوو څومره په مشغولیاتو کې لګیا یو